نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته يهوديان وی مونږ په لسم محرم یوم عاشورا روزه زکه نیسو چې په دې ورځ الله زمونږ مشرانو ته د فرعون نه نجات ورکړو. فرعون په لسم محرم غرق شوی ښه، په لسم محرم باندې فرعون غرق شوی. بهرحال د محرم متعلق خو ډېر مسائل دي، سبا نفس سے بیان کړي می. یو اهمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مونږ موسی ته ډیر نږدې یو تاسو نه پکار دار چې یوم عاشور روزه مونږ ونیسو، دا مونږ نیسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لسم محرم د روزي نیولو حکم کړی، د لسم محرم. الله اکبر کبیره. د لسم محرم د روزي نبی علیہ السلام حکم کړی دی. او دام یادو ساته محترمو، بعض روایاتو کې راځي د رمضان المبارک نرستو افضل الصيام صوم یوم عاشورا، د رمضان نرستو غوره روزي د محرم روزي دی. یو روایت کې راځي نبی اسلام فرمایي زما امید دی د خپل رب نام چې په دې روزي سره الله د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. سنلوی خبره شو. البته دا یادو ساته بل حدیث د دې باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و دا يهوديان یو روزه نیسی نو که زه آینده کال ژوندې پاتې شوم نو یو به سره دویمه مرګرې کوه چې په دې عباداتو کې د يهوديانو مخالفت راشي. یوازې لباس نه، پیشن خاده وغیرہ نه، عباداتو کې د يهوديانو د مشابهت نه من راغلي. يهوديان یو روزه نیسي، موږ به دوه روزې نیسو. په محرم الحرام کې دوه روزې نیول سنت دي. نو سبا نهم محرم دی او د اتوار په ورځ باندې لسم محرم دی. نو سبا او بل ورځ دا دوه روزې نیول، یا د اتوار د ګل یا د خالی او د اتوار. خبره سمجھ تراله چې مونږ او تاسو ارادي کو ګرمي به وي. یو بل خبره د لوکم کنه سکار خو نشته. امام زهري رحمت الله علیه لوی محدث تیر شوی دی، وی هغه په سفر کې د محرم دا روزه نیوله. چاوته الله بنده په سفر کې خو فرض روزه ماپتا، اته پکې د عاشوري روزه نیسي د محرم. نو امام زهري رحمت الله علیه او دا ځکه نیسما چې د رمضان د روزو باره کې الله فرمایي که څوک بیماری یا په سفري نو فعليه عده من ایام اخر. دی بیا چې د سفر کې ونیولې نو بیا نور ورځو کې راونیسي. او د محرم د باره کې خدا نشته چې سبانه بل رضانه روزي زمونه لکه پاتې شوي د دې بیا نیول نشته چې موږ بیا نور ورځو کې ونیسو. بعد د محرم د رجوع د پاره د لسم محرم یو سره مخ کې یا رستو یو ځای کول پکار دی. دا په حدیثو کې راغلی. په خوا په زمانه کې د مشرانو لپته دا چا به شربت ویشلې او چا به چکم دینو ترشیب یشول او روجي او دا غنم جوار لکه د مړو شپې او هغه شربتونه ویشل، دا ټول د روافضو د شیعاګانو کارونه دي. نور د دې محرم دا روزونه علاوه بعضې پکې نیکان پوهېږي چې چا په دې ورځ باندې حلواګانې او کورني چرګانې او ټول کال به په مزو کي که نه خلک دې کې نورم ختیځ کي نه. اسم د خیر و خیرات د روزو سره کور کې برکات راځي. دې کې د یو ورځې تخصیص نه چې په لسم محرم باندې تا ښه غټ خوراکونه وکړه او کور والا ته د هر سره وړه. بعضې خلک په غون کال کې به خیرات نه کي، صرف د محرم په ورځ باندې د خیرات وکړي چې غون کال مخیب نه. محترمو چې مونږ او تاسو خپل کورونو کې هم ترغیب ورکو د څه د دې دوه روزو خو هم ده ان شاء الله. الله دې موږ او تاسو سره د عمل